لکه په یو روایت کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابه سره ناست وو او د صحابه په مابین کې یو مثال بیانوي او صحابه کرام ته وایي چې یو سړی مري نو پر هغه باندې خپل ورونه راټول دي 3 ورونه نو د یو ورور ته وایي چې ما خو ستا سره ډېر مهنت وکړي او ستا دپاره مې پر ځان باندې شپه او ورځ ټوله یوه کړې وه او دا خپل ځان مې ستا دپاره خوار وزار کړی و او ته مې تر دا حده راورسولې چې پر خپلو پښو مې ودرولې نو لهذا اوس زه مرم د دې فاني دنیا څخه رخصتېږم نو ته به زما سره تر کومه حده پورې وفا وکړې نو هغه ورور ورته وایي چې ورور جانه چې زما وفا به ستا سره تر هغه وخته پورې وي چې ستا بدن و روح سره جلا کېږي بس نو چې کله دې روح د بدن څخه جلا سو نو بیا نه ته ما پېژنې او نه زه تا پېژنم بس ته پر خپله لار ولاړې او زه دلې ستا پر ځای باندې و نورو ته پاته شولم بس ما ستا وفا د غونګر او زما ستا اتفاق په دنیا کې دومره و نو بیا و دا دویم ورور ته وایي چې ستا دپاره خو ما د خپل ځان په دنیا کې ذلیله کړی و نو ستا وفا به زما سره تر کومه حده پورې وي نو هغه دویم ورور ورته وایي چې ورور جانه چې کله ته مړ سې نو ښه غسل او کفن دې کوم او بیا به دې پر دا خپلو وژو باندې تر قبره پورې وړم نو چې کله مې هم په قبر کې شاخ کړې په قبر کې چې دې په لاحد کې کښېږدم او خښتې پسې در کښېږدم په لاحد کې دې ښخ کړم خاوره پر در واړوم نو بس بیا ته پر خپله لار ولاړې او زه دلې پاته یم او بالا زما وفا د تا سره ختم بس ما د غونګه وفا وه د تا سره چې تر قبره دې ورسوم نو بیا دا کم ورور چې مري دا سړی پر دا دریم سړي باندې مخ راواړي چې وروره ما خو په دنیا کې د تا سره ډېره بې وفایي کړې ده او د تا سره ما ډېر ظلم کړی دی او ته مې ډېر خوار وزار او زیر کړی یې ځکه ما په تا کې د وفادارۍ هېڅ چرت نه دی وهلی لکه څومره وفاداري چې ما د دا نورو 2 ورونو سره کړې وه دومره وفاداري ما د تا سره نه ده کړې نو زه خدایم روان یم نو ستا به د ما سره وفا تر کومه حده پورې ورور نو هغه دریم ورور په جواب کې ورته وایي چې زما ګرانه ورور جانه چې کله دوی دواړه ورونه ته پرېښولې نو زه به په قبر کې د څراغ په شکل در سره یم چې په دا توره تیاره کې به رڼا درته کوم او چې په قبر کې نکیر و منکر یعنی کین و مناکین درته راسي نو د هغه جواب به زه کوم او د قیامت په هغه سخت ورځ به د شفاعت هم کوم مطلب تر څو چې دی د جنت و دروازې ته ننه باسم نو تر هغو پورې به زه د تا سره در سره یم چې تر څو پورې ته د جنت و دروازې ته دننه کېږې تر هغه وخته پورې به زما وفا د تا سره وي بیا د دې څخه وروسته نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرامو ته وایي چې په دې مذکوره 3 ورونو کې کم یو ورور ډېر وفادار دی نو صحابه کرام په جواب کې ورته وایي چې دا خو تر لمر ظاهره خبره ده چې دغه دریم ورور تر هغه 2 ورونو په درجه ها وفادار دی دا خو ډېره وفاداري لري تر هغه نور 2 ورونو چې په قبر کې هم ورسره دی په ورځ د قیامت هم ورسره دی او د عذاب څخه خلاصي او د کین مناکین جواب دغه ورور کوي نو دا خو ډېر وفادار ورور دی نو بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي چې هغه اول ورور د انسان مال و دولت او پیسې دي ځکه د هغه وفا د انسان سره صرف تر مرګ پورې ده نو چې کله هم انسان مړ شي د انسان جسم او روح سره جلا شي نو بیا د هغه مال و دولت د بل چا بلل کېږي بس بیا میراث ولو بیا د زامنانو د ښځو دا د پاتې سولو د ختم د نوم ختم
دا مال بیا وبل چاته پاتېږي. نو ځکه د درېیمې ما سوا په نور جایداد کې د انسان وصیت فالتو دی. انسان خپل اولاد ته خپل قربانو ته تر درېیمې پورې په خپل مال کې وصیت کوي چې اخوا ته وصیت نشي کوي، هغه فالتو دی، اخوا ته کې وصیت وکړي، هغه ته هیڅ اعتبار بیا نشته. دا دغه بې وفا مال، دا بې وفا دنیا چې ځانونه پر تباه او برباد کړي دي. او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وویل چې هغه دویم ورور د انسان قربان دي. اول ورور کې مال او دولت او پیسې وو، او دویم ورور د انسان قربان او بچانو د میراث خواره دي چې د هغو د پاره انسان حلال او حرام او جایز او ناجایز نه ګوري. مطلب پروا او ناروا طریقو سره دوی ته نفقه او خوراکه پیدا کوي. نو د هغو وفا صرف د قبر تر تورې کندې پورې د باس. ځکه یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې مړی کله په قبر کې کښېښول شي نو یوه ملایکه مټ د خاورو څخه ډکه کړي او د دې انسانانو پر سترګو یې ور وپاشي او دا ورته وایي دا ملایکه چې ځئ ولاړ شئ، نه تاسو د نن بعده دغه سړی پیژنئ او نه دی تاسو پیژنئ. ځکه هغه خوږ پلار څو ورځې بعد ویرسي، هغه خوږ ورور څو ورځې بعد ویرسي، هغه خوږه مور څو ورځې بعد ویرسي. هغه دغه ملایکه ده چې د دې خپلوانو په سترګو کې خاورې وراچولي چې بس نه د نن بعده دی تی پیژنئ نه دی تی پیژنئ. دا حدیث کې راځي. دا د مالو د قربانو محبت او اخلاص دی. او دریم ورور چې د هغه وفا د قبر په توره کنده کې هم ده او د قیامت په میدان کې هم وفاداری کوي، حتی چې د جنت د دروازې پورې د انسان سره وفا کوي. نو هغه د انسان نیک عمل دی چې په قبر کې به د چراغ په شکل د انسان سره وي او د قیامت په میدان کې به د الله تعالی په حضور کې د انسان شفاعت کوي او سپارش به کوي تر څو پورې چې انسان و جنت ته داخلي. تر هغه پورې به د انسان شفاعت او د انسان سپارش کوي. لہذا نو چې کم ورور زیات وفادار دی نو د انسان د پاره د هغه سره زیاته وفا کول لایق او مناسب دي. نو باید انسان د دنیا زندگی په نیکو اعمالو باندې مزینه او تیره کړي چې د هغې زندگی را روان منزلونه وده ته بیا ټوله آسان شي. نو زما د دې خبرو څخه مقصد دا دی چې پر هر مؤمن مسلمان باندې کنر وی کښزه دا فرض دی چې نیک اعمال اختیار کړي او د بدو اعمالو څخه پکلک سره فریض وکړي او د بدو اعمالو څخه توبه وکړي او د دنیا څخه محبت قطع کړي. ځکه د مرګ هیڅ وخت نه دی معلوم، که سپینږیری او که ځواني که کښنی که لوی، مرګ معلوم نه دی چې چاله به د مخ راځي چاله به وروسته راځي. خصوصا